یو کس وایي چې زما تقریبا 8 کاله مخکې نکاح شوې ده، لیکن رخصتي د څه وجوهاتو په بنیاد باندې تر اوسه نه ده شوې. نو آیا ما ته د دوباره نکاح کولو ضرورت شته او که هغه نکاح کافي ده؟ هغه نکاح کافي ده. نکاح په طولې مدت سره چې د ښځه خاوند په منځ کې ډیر وخت تیر شي، یو ځای شوي نه دي، سره نکاح باندې څه فرق نه پروزي. نکاح چې ماتېږي نو هغه د خاوند په مرګ سره ماتېږي. چې خاوند د ښځې مړ شي نو نکاح ماته شوه، خو 4 میاشتې 10 ورځې به تعلق دغه د نکاح باقی دی، بل څوک ورسره نکاح نشي کولی. او چې ښځه مړه شوه نو نکاح فوراً ماته شوه. دا سړی په سبا باندې بله نکاح کولی شي، په هغه ورځ هم کولی شي. او نکاح طلاق سره ماتېږي چې طلاق خاوند ښځې ته ورکو، او نکاح خلع سره ماتېږي چې خلع ورکه. او نکاح چې شریعت نافذ وي، شرعي قاضي وي، په مسلو باندې او په خبرو باندې په دین باندې پوه دی، او د ښځې خاوند په منځ کې ناچاقي وي، خاوند په ښځه باندې ظلم کوي، او بیا د قاضي مخې ته دواړه راشي، او بیا دغه وخت کې قاضي هغه نکاح فسخ کړي، نو دی فسخ کولی شي. خو د ده دپاره دا ټول صفات او دا خبرې ضروري دي. کله کله نن سبا جج چې کوم دی نو خپل طرف نه تنسیخ د نکاح وکړي، داسې نه. او باقي په وخت تېرېدو سره چې رخصتي نه شي وي، دې سره نکاح کې فرق نه راځي.